بسم الله الرحمن الرحیم. اولنۍ خبره دی وای د شیعه سره د مناظرې خبره. زه تا ته دا نه یم چې تا د ایاز باچا سره سیفي سره د مناظره کړې وه او په هغې کې چې دی نو په تبلیغیانو باندې ټاپه راله. ما د شیعهګانو سره چې مناظره کړې ده الحمدلله ما د ابوبکر صدیق او د حضرت عمر نه دفاع کړې ده. که چا له زور ورکوي 100 پیرې دې وله ورکړي او زه به بیا هم د هغې دفاع کوم انشاءالله العزیز. بیا زه خبره دا کوم بزرګانو چې تا وي چې د مرګ نه بعد د روحونو د ملاقات خبره د احکام میت د مولانا عبدالحی نوې حواله نه ده، بس زړې ته ګوره ځم. تا ویلو جنابانو نوې خبره نشته. تا وی چې دا قبر چې دی تا دا خبره کوله چې تاسو دا قبر چې دی دا قبر نه ګڼئ او په هغې حوالجات پیش کول. جنابانو دا زما سره حقاني عقاید اسلام دی. دا شیخ عبدالحق سے وہی غوږ ورته کېده قبر کے تنگ اور وسیع ہونے کی ہماری یہ مراد نہیں کہ یہ گڑا جس کو جسم میں چھپایا دا قبر نه دی مراد. ستا چې څومره فتوی وي د قبر په باره کې دا په علماء دیوبند باندې راځي. د اشاعت علماو چې څومره اقوال کړي دا ټول به زه د علماء دیوبند نه ثابتوم. اخري ټایم دی زه در سره ګزاره کوم زما میزبانان یئ او خو به انصاف او سړیتوب باندې درته خبره کوم. ګوره دا زما سره اشرف الجواب دی دې نه مې پیش کړل چې دا قبر چې دی قبر نه دی که ته ورباندې ټاپه لګې دا مولانا اشرف علي تانوي صاحب کړي. بیا د دې سره دا وایم دا خبره په ادریس کاندهلوي په خپل معرف القرآن کې هم لیکلې ده او دلته ته دې لیکلي چې دا روح چې دی په جسم کې دننه دی د جسم مثالي باندې ستا مشرانو پې فتوا لګولې ده. بیا ما دا ووي چې ته د جسم مثالي نه بعد د شهید دی میت ته دا شیخ ادریس کاندهلوي صاحب وایي د شهید دی جسم ته شیخ ادریس کاندهلوي صاحب میت ویلی ستا د مشر پې فتوا لګولې ده چې جنابانو د څه چل کړی دی ګناه کبیره یې کړې ده. شیخ قاسم صاحب ګناه کبیره کړې ده. زه یم چې یو سړی شیخ ادریس کاندهلوي نه معاف کوي یو سړی شیخ ادریس کاندهلوي نه معاف کوي شیخ قاسم نه معاف کوي شاه عبدالعزیز صاحب نه معاف کوي ما دې 100 پیرې نه معاف کوي ستا په فتوا هېڅ کار نه کېږي. بله خبره دا ده بیا دا وی چې ندای حق کې تاسو دا معنا کړې ده دی خو وګوره جي د لیکلي دي دا عبارت دا د مولانا اشرف علي تانوي صاحب کتاب دی المورد الفرسخي او 2-3 نور حوالجات هم شته خو په دې باندې خوند نه کوي چې زه درته وسوخم. دقه عبارت چې موت ویل کېږي انتقال د یو عالم نه بل عالم ته. زما سره هم په دې کې دقه عبارت زه یې دل در کوم. زما سره دا صفحه وګوره 59 صفحه وګوره 59 صفحه. نو یو شی دی هلته یو څه دلته دا وي نو خبره خو دا د علماء دیوبند عبارت دی دا په المورد الفرسخي کې شته. وکې د هغې نه نقل دغلته وګوره دلته یې مو ته لیکلي ما کتلي دي دا ورسره مو ګوره دا مو ګوره او ګوره بلې خبرې ته وګوره بله دا ما ته وګوره دا زما سره کتاب دی ګوره رد منکرات فی حیات الاموات د شیخ نلوي صاحب دې کې دې سوی ګوره د حیات وضاحت درته کوي. شهدا کا مفہوم آپ نہیں سمجھ سکے. ہم نے حیات کی معنی علماء کرام سے نقل کی. یو ایک معنی متعارف دوسری دنیا میں ذکر جمیل و آخرت میں اجر جزیل ہوا تو معنی کے باخر کی لکھی. ان 7 معنوں میں سے آپ ایک معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از وفات نہلایا کفن دیا قبر کودی لحد بنائی باخر کی لکھی جنابانو. اور 5 معنوں کی روح سے ابھی انبیاء کو زندہ مانتے اور ہم بھی فلاندی کے لیے کوئی اختلاف پدے کہ انبیاء کرام کی روح کا روح اخراج نہیں ہوتا پدې کې اختلاف دی د روح د جسم نه وتل مني دا رد منکرات به حیات الاموات دی. ستا د دې خبرې جواب وشو که یو عبارت راغی دلته دا راغی. بل ما تا ته وي ستا اصلي موقف دا د روح په جسم کې دننه دی که بهر ستا موقف دا روح په جسم کې دننه دی. ما درته ثابت کړه روح په جسم کې دننه نه دی او د دلایلو انبار مې درته وښودو. بل دا ګوره دا ستا دا مشر دی رحمت کائنات والا دی لیکي وایي دا د اسلام بنیادي عقیده ده. دې کې جنابانو دا ابي حیات کې شیخ قاسم صاحب لیکي دا عقیده ضروریه نه ده او دلته دی لیکي جنابانو د عقیدے ضروری کسی بھی قطعی یقینی حکم سے انکار کرنا کفر ہے. بیا خو دې ته کفر وایا بیا څنګه وی جنابانو چې دا گمراهی ده. نو اخره کې ته زما پلان کې مشر فتوی پیش کړي پلان کې پیش کړي زه ستا مشران نه منم زه به فتوا سم منم. زه صرف دومره خبره کوم چې موقف ستا غلط دی او ان شاء الله العزیز علما به وګوري ستا مشرانو لیکلي جنابانو دا زما سره دا ستا مشر دی دې کې دی لیکي وای جنابانو بریلوی کہتے ہیں वही बरेलवी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जिस्म के अंदर नहीं हम कहते रूह मुबारक अंदर है. वही बरेलियन दा वही दा गोरा दा अहमद रजा साहब दे दागी किताब दे गोरा हयातुल अमवात पदी की दे सली की गोरा वही بأن حياة الشهداء ليست بالروح فقط وإنما بالروح والبدن. دستا موقف ده دستا موقف ده إن شاء الله پوه بشي
بدن نه بیا ته ځان سوچ کوه چې څه شی مراد دی. دا ستا موقف دی او روح په جسم کې دننه منل دا ستا موقف دی. ما د دې خلاف تا ته د دلایلو انبار پیش کو په دې خبرو باندې اکتفا د اخر کې دا مفتی صاحب بس خبره مکوه خو زه تصدیق دا خبره کوم چې اخیری ټیم دی په دې خبرو قسم دی بدکاره کی تاسو مونږ غونډم دغه برابر مناظره وشو دا شی سل ورانوي والا حوالې ورکوم. زه د خبرې نه مخکې د یوې خبرې وضاحت به کول غواړم. د ټرن 15 منټو نه مخکې زمونږ دلته ټوله مناظره الحمدلله په ښه طریقې سره چلېدلې وه. اخر کې بدنظمي پیدا شوه. د هغې وجه دا وه وحدان صاحب ما ستا په یو بل باندې ګزارونه وکړله علمي ګزارونه زما ستا ذاتي نه وو. ته چونکې ذاتي ته راغلی چې زه تا پسې ستا کور ته راغلی نو ما خو یو هفته ستا سره مناظره نه ایښوده چې پېښور ته راشه. تا زه دلته راوستم لول ته دا تپوس وکړه د پېښور نه دی د باړه د مونږ راغلي یو دلته د متني د جدا علاقه د پېښور نه. دویم دا زما کور نه دی یو طرف ته ما ته مهمان وی بل طرف ته راته میزبان وی نو چې میلمه زه یم نو بیا زما کور څنګه شو او په ذاتیاتو دغسې حملې دي چې وروغ دی خامخا بدنظمي هلته پیدا کېږي. بهرحال مناظره په اخر کې کله چې تاسو زمونږ ځای ته راغلي مونږ دا شی تاسو سره نه دی کړی. هلته که تاسو خبره تیز هم کړې ما درته ویلي الله ګواه دی بډخیلې ته راغلي ما ورته دوه کسه ستاسو زیات راشي زما ځای ما ورته زمونږ د یو کم دوه کم راشي دیو پې ګواه دی ورسره مې کړي دي دغسې. ستا ځای کې نن 15 کسان ناسو ما څه نه ویله دا باس نه دی. دلته زما صرف دوه کسان شاته کېناسته ته په هغې اعتراض وکړو ما څه ونه ویل تاسو څومره بې حسي وکړله په خپل کور کې. بهرحال ما د اول نه تا سره هغه بانې هم ونه وی چې تا ویله چې بجلي به دا به دا به دا به څه حالاتو ته به خپله وکړه توبال الجان یې دوه خو لاړه. خو دلته مولي صاحب بهرحال زه 15 منټ وضاحت کوم نوې خبره به نه کوم زړه به کوم. مولي صاحب ویله وایي تاسو په تبلیغانو باندې ټاپن الحمدلله صفي دلی ته هغوی ته مونږ جواب ورکړی تر اوسه پورې خولې بندې دي انشاءالله تر قیامته به نه کولاویږي. د الله نه کېدو یقین مخلوق نه د نه کېدو یقین من تر اوسه پورې د موضوع چیړي نه هغوی بیا. دویم نمبر د قبر نه مراد ما د قرآن آیتونه احادیث ولوسته که شیخ عبدالحق صاحب دغه مراد شي کوم چې ته بد پیش کې نو دا د قرآن حدیث نه خلاف دی اول خو یې ترد کا. دویم نمبر د شیخ عبدالحق صاحب د مولانا تانوي صاحب قطعا دغه مطلب نه د عبارت نیم نیم پیش کې څنګه چې اوله کې مې درته ویلي وو هغې خو صرف د قبر توسیع هغه جدا بحث کوي دا بحث نه کوي. بیا ما ته وایي زه ستا مشران نه منم نو فتوی به څه نو خو زما مشران یوازې نه دي ستا سره فتوی د دارالعلوم دیوبند طرف ته نسبت کې مر دارالعلوم دیوبند فتوی پیش کړې سند هغوی ته ورسې ستا چې رقم بورډ نه سند دی هغې فتوی فتاوا دارالعلوم کراچۍ شیخ الاسلام مفتی تقي عثماني صرف د پنجپیر شیخ نه شیخ الاسلام مفتی تقي عثماني د هغوی فتوی مې پیش کړې مفتی اعظم پاکستان د هغوی مې پیش کړلې. بیا مخکې مولوي صاحب راځي د نانوتي صاحب رحمه الله عبارت یې پیش کړو چې د عقیدې ضروریه نه ګڼم الان کې هغه د مرګ په کیفیت کې اختلاف کوي هغه وایي زه دا عقیدې ضروریه نه ګڼم خو هلته هم د دروغو نه کار وساتو. بهرحال او بیا مولوي صاحب دغه عمره بیا راغی ولا تقولوا لمن يقتل په هغې کې دغه عمره ورختاره وایي بالروح والبدن د بدن څه معنی اوس بدن هم د په نسبت بل دی دا بدن نه دی جسم. خو بهرحال هغه به ټول خلک فیصله کوي چې زه واورېدو خو په اخیره کې صرف دومره خبره کوم چې ما ورته ویل نه دی حق صفحه نمبر 269 کلاو کا نیلوی صاحب او پنځپیرانو په دې عقیده کې دومره غلو کړی دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم اطهر دا نبی نه دی روح نبی دی چې د هغې لپاره د ځان نه حدیث هم جوړ کو چې انبیاء کرام د یو دار نه بل دار ته منتقل کیږي. پنځپیران وایي دا کفر دی تاسو معنا مرګ په معنا متعارف سره نه منئ. نن وایي د تانوي بابا نه نقل کړي هلکه د تانوي بابا قول جدا سیز دی او نیلوی صاحب پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ تړلي موږ د دې مطالبه وکړله دا جدا صفحه ده. خو بهرحال هغه به ټول خلک په دې باندې فیصله کوي. ما په اوله کې خپله عقیده پیش کړې وه الحمدلله او د اجماعي ځګې نه مې پیش کړې وه چې د دیو زموږ مشرانو دیو خپل مشرانو طرف ته سره رانغلله موږ ورته ویل په دې قبر کې حیات منې که نه د سره ورته رانغی موږ ورته وفات النبي موضوع نه د په هغې باندې ګرځېدو یا د روح باندې ګرځېدو مستقر الارواح باندې ګرځېدو الحمدلله حیات النبي تر سره راغلي دي قرآن حدیثي دلیل د ټول موږ پیش کړله انشاءالله اخر کې به ټول خلک هغه ګوري په هغې باندې به فیصله کوي. مونږ دعا کوو الله تعالی دې دیو ته هم هدایت ور نصیب کړي زموږ وروڼه دې قسم دی ورباندې خفه کېږو کومه دا هم چې پیش کړې وه دا زموږ د حکیم الاسلام قاري طیب صاحب تاسو هم پرې دستخط وکړئ موږ هم جګړه به ختمه شي بیا به یو ځل په اتفاق سره پاڅېږو. قاري طیب صاحب رحم الله باندې که دستخط کې شیخ غلام الله خان صاحب چې مې کړی که دستخط پې کې چې ورته یې وکړو دا خو زموږ نه دی. قاري طیب صاحب رحم الله دا ویلي په دې دستخط کې شیخ غلام الله ماهنامه تعلیم القرآن کې شیخ غلام الله خان صاحب لیکلي په هغې دستخط کې اتفاق را سره وکړو ټیک ہے بس صحیح ده. تاسو د تاسو عقیده مبارک د سره پې رانغلی زموږ ته زموږ عقیده مبارک سبحانك اللهم وبحمدك بدعوانك موږ د باندې اتمام حجت او باقي ساس دعا وکړئ اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. کریم پروردگارا
زمونږ د مناظره د ټول دنیا دپاره چې څومره خلک د په تردد کې دي، په شک کې دي، د هغوی دپاره د هدایت ذریعه وګرځوي. رب ذوالجلاله دغه ملګري کې بخښه نیت راغلي او موږ بخښه نیت راغلي، زموږ په نیتونو باندې فیصلې وکړي. پروردګاره د هدایت ذریعه وګرځوي، د شر ذریعه مه ګرځوي. د کوم ملګرو چې کور دغه کړی و د وحید الله وادان صاحب ورور هغوی خدمت وکړو، نور میزبانانو الله تعالی دې ټولو ته ډېر خیرونه او اجر ورنصیب کړي. کریم پروردګاره موږ د ضد نه وساتي، موږ د عناد نه وساتي، موږ د علمای دیوبند په لمنه د هغوی په مسلک مشرب عقیده باندې موږ کلک روان کې د اعتزال د نظریاتو نه وساتي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين.